که د چا نه تنګې او تا تنګوي او منع کېږي درنه هر وخت له ستا ذلیله کوي، هر وخت د خلکو مخکې بېزتي درکوي دله. اگر داسې وي کوي که ښځه هم وي هغه خاوند نه تنګه وي، خاوند هر وخت د خلکو مخکې بېزتیانې ورکوي، مطلب د یورو مخکې د هندویانو مخکې بېزتي ورکوي، دا غریبه ډېره تنګه وي، په تکلیف کې راغلي وي او دا خاوند یې نه منع کېږي. او دغه رنګ یا کوم کسان خپلو ملګرو کې یو بل ملګري باندې تانې هر ځای کې ورکوي، هر ځای کې تنګوي او دا ملګري دې نه منع کېږي. یا داسې تا پسې یو دښمن نښتي وي او دښمن هر ځای کې تا ذلیله کوي، هر ځای کې تا ستا زړه کې خوف وي، د هغه نه یېرېږي، نو دا عمل د خیر دا شروع کا هر وخت دا وایه، کم از کم د ماسخوتن مونځ چې کېږي مخ په قبله کښېنه، یو ځل وایه ان شاء الله ولې ستا کس به بالکل ذلیله شي، رسوا به شي، ستا خپله به راځي تا نه معافي په خپله غواړي چې یاره ما دا کار کړی، ما غول خوړلې، زه په دې خفه یم او ما ته معافي وکړه. عمل دی اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. دا وظیفه شروع کړه د ماسخوتن مونځ نه بس مخ په قبله کښېنه او دا وایه. کم کس تا مخالف وي، کم کس تا لخپي وهي، کم کس تا هر ځای کې بېزته کوي، کم کس تا هر ځای کې ذلیله کوي، هغه کس تصور کوه، هغه کس ذهن کې راوله او سترګې پټو د هغه په مخ باندې شوف کو، د هغه په زړه باندې شوف کو چې خدای پاکه دا ما ته ذلیله کړي، خدای پاکه د مخ ما نه واړي. دا عمل تاسو صرف او صرف 11 ورځې وکړئ، انشاءالله تاسو څومره هم دشمن سخت وي، څونه هم قوي وي، څونه هم مضبوط تاسو دشمن وي، په لږ ورځو تاسو به راشي معافي به نه هم وغواړي او تاسو به هغه رسوا شي. دا عمل شروع که خوښ هم شو، دا عمل مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ. ډېر ملګري داسې وي چې هغې باندې خلکو نه تکلیف کې وي او څه کولی نه شي، نو دا عمل بهترین عمل دی، مجرب عمل دی، وایي که انشاءالله فایدې په خپلو سترګو وګورئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.